دا ډیر قیمتي او ډیر بهترین آیات دی چې اے مسلمانانو اے مؤمنانو خپل ځان او خپل بال بچ د جهنم د اور بچ کې داسې اور د دنیا د اور په شان ګورې نه دی د دنیا د اور نه ګورې په سوچن نه باندې هغه ګرم دی سخت دی دومره خطرناک اور چې د اور خشاک ګورې انسانان دی او کاڼي دي ته وایې زه وتښته ما تښتېدی هم نه شي داسې ملایک په الله مقرر کړي دي چې مضبوط ملایک دي او د دغه ملایکو طبیعت ګورې انتهایي سخت دی چا سره بلکل نرمي نه کوي او داسې ملایک دي چې د الله تعالی ګورې نافرماني هم نه کوي که ته وایې زه ورته سفارش وکړم پیسې میسې به ورکړم ما بر اخلاص کې نه ته الله حکم مني د بل چا خبره بلکل نه مني نو داسې ملایک الله تعالی به دغه جهنم باندې مقرر کړي دي خطرناک اور الله تیار کړی دی د خپل ځان د اصلاح سره سره د خپل اولاد تربیت پکار دی د خپل اولاد باره کې فکرمند کېدل پکار دي ور الله جل شانه صریح آیات نازل کړی دی چې خپل ځان او خپل بال بچ د جهنم د اوره بچ کې هسې نه چې ته وایې زه خو په خپله باندې دیندار یم الحمدلله مونځونه اودسونه کومه جومات ته ځمه او د بچو نه غافل یې د بچو نه بې پروا یې هسې نه چې بچي دې په ګناه کې اخته دا به ستا لپاره بیا د وباړو د هلاکت ذریعه ګرځي پکار دی چې میندې د خپلو بچو تربیت کوي د خپلو بچو نګراني کوي پلاران د خپلو بچو نګراني کوي او په هغې باندې خپل نظر ساتي زما دا بچی نن کوم خوا تللی دی دې نن ولې لیټ راغی او دې سبق له تلو که نه وتلی سکول ته تللی که نه وتلی د مونځ کړی دی که نه دی کړی د قرآن تلاوت کړی که نه دی کړی نو کم والدین چې د خپلو بچو خیال ساتي د هغې د اوقاتو خیال ساتي د هغې تربیت کوي د هغې د اخلاقو خیال ساتي د اخلاقو تربیت ورله کوي نو بیا به دغه بچی د مور پلار لپاره د سر درد نه جوړېږي چې بیا دغه پلار او یا دغه مور د خپل بچي نه پریشان دی ګوره کم پلار او مور چې د بچي نه پریشان دی تاسو لږ د دې ریکارډ وګورئ دغه مور پلار د بچي تربیت نه کړي صرف پیسې د کار ویلي صرف بس ما د پیسې ګړي زما نور هېڅ هم نه دي پکارو بس ما یو 100 روپۍ د ما درجه را پیدا کوي زما دغه پکار دي مدرسې ته دې نه ځي قرآن دې نه زده کوي سکول ته دې نه ځي بل څه ته نه ځي بس ما صرف پیسې پیدا کوي نو داسې چې پیسې دې صرف اثر کړم بیا ورسره اولاد تربیت نه کېږي ټیک ده پیسې پې هم ګټه خو خیال هم ساته د مونځونو خیال د قرآن د تلاوت خیال او دغه نور تربیت کول چې لږ ور په غلطه معاشره کې پاتې نه شي ته به یا دې خو لا اړوکې دی دې خو لا پوهېږي نه دا چې لوی شي بیا به په خپل باندې پوه شي نه په دې چل کې به دا چې د ګناه به دې شوي چې د الله نافرماني به دې شوي بیا به ستا لپاره د خفقانو او د مصیبت او د هلاکت ذریعه وګرځي بعضې والدین هغې چې شمپوشو کې ای به مړه لا ماشوم دی ای به نه پوهېږي پوه شي بیا به نه کوي داسې نه ستا زوی ستا لور یو بل ستا د تربیت دا نه چې کوم انسان دی هغه یو غلط کار وکړو نو ګورې فورا دله تنبیه ورکول پکار دي فورا دې پوهه کول پکار دي چې آینده لپاره داسې ګناه ونه کوې دا خو د الله نافرماني ده دا خو د جهنم ته داخلېدو ذریعه ګرځېدی شي تربیت یې کول پکار دي او که نه ته پې ځان غلی کړي چې شمپوشو کې نه کېدی شي په دې ګناه کې اخته شي بیا به ته ګورې د دې ګناه نه اړولی نه شي مثلا چې ته نشه شروع کړې ده ته به یې مړوي به ځه ماشوم دی لوی شي بیا به خپله باندې به صبر شي بیا یا چې مړی یو ځل چې ته نشه کړې ده ټولې عمر خو نه ده کړې کېدی شي دا یو ځل نشه در به د مستقل نشې ذریعه وګرځي پر دې باندې تنبیه پکار ده چې د غلطو خلکو سره کېناستو تربیت لږ وکړه لږ ویډه به خبرې ورته وکړه چې بیا دې سره ګورې کېننې نو بیا به ګورې دغه بچي ته به د مرۍ نه نیولې بیا به تا د کور وباسي چې زه ور کور را کور خو زما دی خو ستا نه دی ته به که چا راوستې دا ولې تا یې تربیت نه وکړې ګوره ستا په کور کې درجه د پلار ده ته خپل ځان د پلار ووایه چې ستا اختیارات ما سره دي ستا د کور اختیارات دا ما سره دي ته به زما د حکم نه بغیر زما د خبرې نه بغیر بلکې د به ځې نه اخر ته پلار بیا څنګه چې بچې ستا د اجازت نه بغیر چې د ځي ستا نه تپوس نه کوي یا په یو ګناه کې ملوث ته خبردار نه نه ته به تحقیق کې لکه څنګه چې ګوره یو چرګ یې که نه چرګ سره خپل بچي نو که دا بچي لږ هم اخوا کېږي نه دا چرګ ورته داسې په توجه سره ګوري چې دا بچي څه شی ونه تښتي چې د پیشو پسې را نه شي چې د مرغیو پسې را نه شي چې د بل څه شی ونه تښتي ګوري ورته همدقسې به دا والدین خپلو بچو ته ګوري ما دا بچي نن کوم خوا لړو د زما نه تپوس کړی و دې نن لیټ ولې راغی د دا پلانکې ګناه ولې وکړه په ښه کار باندې هغې له ډاډ ورکول چې ماشاءالله نن خو ډېر ښه کار کړی دی ګوره نن ته درس ته ناست وې
نن ته د قرآن درس ته ناست وې، نن ته بیان ته ناست وې، نن ته مانځلې تللی وې، نن دې تلاوت وکړو ماشاءالله یو شاباسي ورکړه او بیا نور هم نیک عمل کوي. په ګناه باندې هغه ته تنبیه ورکړه، سزا ولا ورکړه، آینده لپاره بیا ګناه نه کوي. بهرحال دې آیات کې الله جل شانه ما تعالی تعلیم راکړو چې د خپل ځان د تربیت سره، د خپل ځان د اصلاح سره د خپلو بچو اصلاح هم پکار ده.